بے علم شیخی مکوئے ناپویا شیخی مکوئے سار رنے او سڑی تپوسو کوئے جی پا مسواک رو جماعتی گی مالنا پہلا زمان جماعت کے ہوئے شیخ تے چکا مسواک دے خلے کو رو جا دے مال سوگ دے ویلا پلانے مالور شرائے والا چور پسې ورغه نو هغه ورته هغه لزنه مومنه وਹੀ وهلو خبره نه ده دی اختیوزه ځان پوي کا ما ته وګوره اوس خبره پکې رااله مسواک کې د امام ابو حنیفه او امام شافعی رحمت الله علیه لږ اختلاف امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې هر مستا چې او 10 کې نو مسواک سنت ده وها امام سے رحمت الله علیه فرمایي چې هر او 10 سره مسواک سنت ده خو کده ماسپخین نرستو چا مسواک او نکرو نو خبي ولی په خبره پوښتنه ماسپخین نرستو کچا مسواک اونکرو نو خبي ولی زکه چې خدای وای چې ولا خلوف فم صائم اطيب عند الله من مسك دروجدار دخلی هغه وګم چې ده الله وای دا د مشکو نه ماته زیات بهتر ده او د مشکو عنبر نه مم زیات خوښ ده نو ائمه وایي چې دی وجنه چې دا وګما د خلینا لاړه نشي ز لکتیر وته امام شافعی رحمت الله علیه وایي چې ماسپخین نرستو د مسواک سره نه امام صاحب وایي هر او 10 سره مسواک کوا هغه وایي چې دا وګم چې خلینا لاړ نشي ځکه چې دا د خدای ډیر خوښ په ایمان وایي چې داسې معشوقه به چرته پیدا کړي چې ستا د خولې بدبویي پې ښه لګي وایي وایم خدای راستي چې ښځو به هم درته څو ځله ویلي چې د خولې نه دې بوینځي لږ مخه خوا کړه تاسو دې واده کړو ته پته وایي که نه ښځو به درته ویلي او لا نسواري سړی چې خو چې مخ خولې ښځې ته خوله ای بیړه دې غرکشه مګه دې خوله کې نیولې ده دې خوا وګورئ هغه ښځه چې تا څومره په ناز ساتلي ته ګټې او دای سټي ستا د خولې وږم ستا ښځه نشي برداشت کولی او د الله غوندې معشوقه وایه هغه وایي ستا د خولې دا بدبویي ما ته په مشکو عنبرو قبوله ده ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك د مشکو نه ماته ډیره خلګي نو امام شافعي وایي مسواک ممګه دا بوی د خدای ډیر خوښ دی چې تلار نشي نو عزیزانو عرض مې داو یو خبره ده په ټوتپیسټ کې ټوتپیسټ پیژنئ هغه برش سره چې هغه منجن غوندې مګي یو خبره ده په هغې کې هغه ټوتپیسټ چې دی که اودې مګلو بیا دې اوبه خوله کې واچولې تودې کړې بیا دې اوبه واچولې بیا به برش پکې ووهي چې دې ورو کې دننه چرته د هغې رزم پاتې چې هغه وځي بیا به اوبه توکي بیا به خوله کې اوبه واچې بیا به پې هغه تش برش ومګې بیا به توکي بیا به هغې نه پس 2-3 ځله خوله کنګال کې هغه هم جایز دی چا ما ته ووایي چې خوند دې چې دی دننه ځي نو عزیزانو یو خوند د شي دننه تلل دي او یو ذات د شي دننه تلل خوند کو که خیال وکړئ تاسو مونږ چې په دې بدن باندې په اوړي کې اوبه واچو روجۍ د دې اوبو خوند دننه لاړ نشي روجه ماته شوه سره خوله کې چې اوبه واچې
نو د خولې د اوبو خوند دننه نه ځي، نو روژه ماته شوه. ګل چې بوی کې ګل په سپېږمو کې، نو دا بوی د ګل هغه بوی چې دی د هغې خوند دننه مزغو ته لاړ شي که نه، روژه ماتېږي پې باندې. خیال هم راغی په دې روژه نه ماتي، خوند تلو روژه نه ماتي. خوند خو څه کوي؟ که روژه دی و بیمار شوی او ډاکټر وویلي چې داسې ستن ده چې دا ستن درته ولګوم ته پې ټیکېږي، په ستنې والو هم روژه نه ماتي. دا ستنې وال دي او د شیخانو میخانو زه ذموار نه یم، ته پوه شې که نه، د دغو ذموار نه یم. که ډېر نیغ نیغ کېدو نو بیا د دې ګوړګوړونه نیسه او ماله یې راوله، او که ویې چې دی ماله راوله نو زه د هغه د پلار نوکر نه یم او نه د هغه مینه کې اوسېږم. زه علم لرم، دلیل لرم، دلیل سره خبره کولی شم. زما څه کار دی چې زه به جاهل پسې ځم او د هغې د پوهولو کوشش. برملا مې درته ووې چې د ائمه دیوبند او د علماء دیوبند مولانا حسین احمد مدنی، مولانا مفتی کفایت الله، مولانا اشرف علی تانوی، مولانا محبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، د دې ټولو متفقه فیصله ده چې پستنې والو روژه نه ماتي. اوس راز درته پکې وښیم. تاسو دغه یې دا ساده خو یې که نه چې نو پستنه څنګه روژه نه ماتي؟ داسې به ووایي پستنه هغه دارو دننه لاړ نه شي، نو چې دارو دننه لاړه خو روژه ماته. دا داسې چلو لکه د شیخانو به پخوا د تشو متیازو په سوري کې دومره دومره باتۍ د مالوچو منډلې. شیخ صاحب دا ولې ویله سې نه چې زه پوه نه یم او چېرته څاڅکی رانه وځي، او دومره دومره مالوچو بوړې به د ډکو متیازو په ځای کې یې کړې. اسې نه چې زه پوه نه یم او چېرته کغ مې کړی. دا علم هم ستا په دې ملک تیر دی، دا جهالت هم ستا په دې ملک تیر دی، اوس هم شته. اوس اسې نه چې نو ستاسو به چې اسې نه چې دارو دننه لاړ نه شي، نه بل مټکور چې در سره راشي او که نه یاره دې مولوي صاحب خو دا ډېره زیاته خبره وه چې مې زیاته وکړه، خدای دې سټه وباسه مې واکړه. خو مریض به راشي هلته به 104 105 106 ټمپریچر وي. هلکه تو باندې دا روژه مات نه بل شیخ به ورسره نه نه هلکه اسمان پېژنې او پېژنم چې ځمکه او اسمان پېژني هغه څنګه روژه ماته کي. بل به ورسره داسې نو بیړه دې غر که شه چې ځمکه او اسمان پېژندل پرېږدي خو زنکده نه شي که نه، نو بیا یې که ماته کي پې څه. لږ اقل کوي خدای بندګانو د علماو سره، د بزرګانو سره، د اتقیاو د دین سره لږ لږ نږدې کښېنئ، لږ ور نږدې شئ. هغه ورځ راته چا وی مونږ تبلیغ شروع کړو دا خلک بار وځي. ما ورته ویل څه تبلیغ کوئ؟ ویل حدیث وایو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو خلقو ته مې غوږ کېږدئ که تاسو دلته د پیغمبر حدیث اورېدو ته اوزګار نه یئ، نو د قیامت په ورځ به پیغمبر ستاسو شفاعت ته مزګار نه یي. ځئ ورک شئ خدای هم سټه وباسي، کېړی به والي بوډاګان کښېنه که نه سټه دي وځه، نو ستا څه کار دی اوس پار. که یو دکاندار لاړ شي یا یو ضروري کار وي خو ته خو کښېنه که نه. یو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دې په خدای قسم چې د زړه درد نه دی یو حدیث د پیغمبر واورېدو، د قیامت په ورځ د پیغمبر شفاعت ځان له لازم